أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة او کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اولو القربى رشتہ داران والیتاما و یتیمانان والمساکین و مسکینان فرزقوهم پس تاسو روزی ورکې دیتا منه د دینا وقولو او اوای تاسو لهم دیتا قولا معروفا وینا مناسبہ. آئندہ آیتونو کې با د میراث د تقسیم طریقہ کار او اصول به بیانېږي. نو دا د آینه مخکې تمهید دی. تمهید مطلب دا دی چې کله د مړي میراث تقسیمیږي نو هغې ته ډېر خلک راجمع شي چې کوم اصل وارثان دي مستحقین دي هغوی به هم راشي او داسې خلک به هم راشي چې هغوی ته پکې حصه نه میلاویږي خو خپلولي به ورسره وي رشته دار به وي هغوی هم کیدای شي په دې امید باندې راشي چې موږ ته پکې هم حصه میلاو شي یعنې چې کوم لرې رشته دار دی نو هغه هم د حصې په اراده باندې د تقسیم ټایم له به راشي. بیا خامخا په محله کې په علاقه کې چې کوم یتیمانانی نو هغوی هم کیدای شي راشي هغه موقع له او دارنګې چې کوم مسکینانو غریبانانو هغوی به هم دغه موقع له راشي چې تقسیم کیږي نو که څه اضافي څیزونې نه به پکې موږ ته هم میلاو شي. نو په داسې وخت کې وارثانو له او سرپرستانو له څه کول پکار دي نو د هغې طریقې کار په دې آیت کې بیاني چې میراث هو د اصل وارثانو حق دی چې کوم مړي سره نږدې رشته دار دي چې هغه بیبي ده د هغه نارینه او زنانه اولاد دی او د هغه مور او پلارو د میراث مستحقین هو دغه دي. که زوی نشته او پلار یې نشته نو بیا وروڼه او خویندو ته به پکې حصه میلاویږي او دارنګې بیا ترتیب سره بیا پکې ترم اهیره کې داخلیږي. نو چې کوم اصل وارثان دي میراث ورته حق دی خو دې نورو ته خو شریعت حصه نه ورکوي یتیمانانو ته او غریبانانو ته چې کوم لرې رشته دار دي خو هغوی هم خفه کول نه دي پکارو. هغوی له هم څه نه څه درجه کې د صدقې په طور باندې څه ورکول پکار دي چې هغوی د دغه میدان نه دغه ځای نه خالي لاس لړ نه شي. څه معمولي هغوی له ورکول پکار دي چې هغوی هم خوشحاله او راضي شي. او که فرض کا میراث لږ دی محدود دی یا داسې څیز دی چې په هغې کې ته غریبانان له نشي ورکولی یتیمانان له نشي ورکولی نو هغوی بیا ډېر ښکلي انداز کې په عزت سره رخصتول پکار دي. یعنې داسې سخته خبر نه ده پکار چې د هغوی زړونه مات شي او هغوی خیرې وکړي. داسې انداز کې هغوی رخصت کوي چې الله نه به غواړو الله به بل څه بندوبست وکړي ستاسو لپاره یا د ستاسو لپاره فکرمند یم چې الله پاک د بل ځای نه تاسو له څه انتظام وکړي او دې کې چونکې ستاسو حصه کېده نه اصل وارثانو ته هم لږ لږ میلاو شو نو په داسې انداز کې هغوی رخصت کوي چې د عزت انداز وي. آیت مبارکه کې دا د میراث د تقسیم نه مخکې دا یو تمهید دی او یو اصول بیاني. وإذا حضر القسمة أولو القربى نن سبا خو د میراث په تقسیم کې ډېر زیات د غفلت نه کار اخیستلی شي. مړی کله مړ شوی دنیا نه تللی او میراث یې کله تقسیمیږي. اکثر د نیکه میراث بیا نوسی او کړوسی تقسیمي. موږ د میراث مسایل روزانه راځي د هغه زماني میراث موږ تقسیمو چې لکه دا کله مړ شو یره چې موږ ته پته نشته خو وایي موږ د پلار نه دا اورېدلو چې دی مړ شو ښه نو د مړي مرګ سره خو بلا خبرې متعلق شي سړی چې مري نو آیا د مور او پلار دغه وخت کې ژوندي دي او که مړه دي نو چې موږ تپوس وکړو دي خو چې موږ ته پته نشته دی. داسې مشران به په عقلي کې وګورو چې هغوی ته پته به وي چې هغه مړه مخکې مړه که وروسته مړه. نو میراث حکم خو دا دی چې څنګه انسان مړ شو که نه نو مرګ سره لومړنی کار څه دی؟ لومړنی کار دا دی چې د دې مړي
د کفن دفن انتظام کول دي. دله کفن اغستل دي او دله د خخولو چې کومه خرچه ده قبر کنستل کچرې په اجرت باندې کړي نو هغه نو که وارثان د خپل طرف نه کړي دا د مړي د مال نه د کفن او د دفن د پیسې لګولی شي د مړي د مال نه. بیا د نه بعد ګوره چې د څونه وصیتونه کړي دي د مر نه مخکې هغه وصیتونه به د 3 حصې نه هغه به پوره کړي. که زیات کړي زیات به نه مني هغه 3 حصه مال چې کوم د مال به 3 حصې کې د چې کوم وصیت کړي دا وصیت به 3 حصې نه جاری وکړي پوره وکړي. ادینه مخکې قرضونه کده باندې څه قرضونه ځان په خپل علاج کړي او پیسې پاتې دي یا د چانه قرض راغسته دي نا قرضونه ورته مال نه پوره کړي. د کفن دفن نه بعد قرضونه ورکول دي. د قرضونو نه چې کوم مال پاتې شو نو بیا وصیت په 3 حصہ مال کې نافذول دي او جاری کول دي. دا غینه چې کوم مال اوس پاتې شو دا فورا تقسیمول پکار دي د وارثانو منځ کې. بیا چې کوم وارثان دي کچېر دي کې څه غایب دي په موقع موجود نه دي یا هغه سره رابطه کولی چې راشه موقع ته او یا هغه د خپل ځان د طرف نه وکیل مقرر کی او یا چې کوم د علاقې مشر دی هغه دی ناستی د غایب عیسی د متعین کې چې دونه د هغه عیسی شو او بیا دغه ته ورسی. نو د غایبینو چې څومره موجود دي د ټولو عیسی بیا دې کوم ماشومان یتیمانان بموي ماشومان به د هغه عیسی نو د شریعت د اصول مطابق تقسیم پکار دی. مونږه خبره مخکې کړې و چې د مړي ارث د میراث دی. د مړي په بدن چې کومې جامې دي په کومو جامو کې دی منشر د میراث دی چې کوم پیزار او د میراث دی چې په جیب کې سي د میراث دی په لاس باندې غړې د میراث دی. د هر څو چې کوم ذاتی دي دا د میراث کې دي نو هغه ټول و میراث کې باقاعده تقسیمیږي. با غفلت دارې چې خلک وي جامع به خیراتی کول بس مشری بس خیراتی ہے کې نه د ټول وارثانو چې په دې رضامندي وي نو هغه به خیراتی کوي او ټول موجود وي ماشومان پکې ني کني طریقه دارا چې دا هر څه تقسیم کې چې د هر چا په حصہ کې څه سو رسیدو اوس کده خیراتی کې نو خیراتی دي کی نه دا رنګي دا ټول ارث باقاعده د شریعت مطابق تقسیمول پکار دي نو تقسیم فورا پکار دي. نو دې لپاره به موږ د سلف یا جاهلیت کې ودا طریقه وا چې باقاعده دې پر ورځ مقرر شو مثال 3 ورځو 2 ورځو یا د اتوار ورځ یا جمعې ورځو چې وایي دې مړي چې څومره ماده به تقسیمو نه موکل او بیا خلک حاضر شو وارثان بمرالو رشتہ داران بمرالو خپل خپلوانو او یتیمانان بمرالو او مسکینان بمرالو چې په داسې موقع ته تقسیم کې د خلکو مخ کې په خوا زمانه کې خدا طریقې کار نو چې دان څنګه دی په خوا زمانه کې زیاتره غلامان به وینځي به زمکه به ساری به د ارچا وړيري بيزي وي ډېر ګډي به ډېر اسونه ډېر خان به او زمکه به ډېر زیات وي او اکثر باغونه به ډېر زیاتو د کجورو باغونه د انګورو باغونه به نه به ډېر زیات مال به چې تقسیم به کېدو نو غنم بم تقسیمې دو کجوري بم تقسیمې دي باغونه بم تقسیمې دلو او دارنګ غلامان او وینځي بم تقسیمې دي او بيزي او ګډي بم تقسیمې دي با ناغه چې تقسیم بوشه دغه موقع باندې قران وی چې تاسو دغه یتیمانانو لا او مسکینانو لا او چې کوم د لری رشتہ دار دي چې ته یې سن ملاويږي نو اغیلم سن سوار کې چاغیم خوشاله شي. نو په دې آیت باندې زمونږ سلف ډېر خپل عمل کړی دی. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو دا غزوه د عبدالرحمن بن ابي بکر نو عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ چې کله تقسیم وکړو نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنہ د مال نه یو بیزه حلال کړه هغه په حق او روټه وکړه او چې کم لری رشتہ دار راغلیو او کم یتیمانان او کم مسکینان او پای دا روټه وخوروله او بیا فرمایي چې ما اصل کې په دې آیت باندې عمل وکړو. دا وخت کې د خور عائشه رضی الله تعالی عنها ژوندې و ناغي وی چې عبدالرحمن په دې آیت باندې عمل وکړو. دا رنګ بیا د عبدالرحمن زوی د عبد الله بن عبد الرحمن نو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی
چې کله د عبدالرحمن رضی الله عنه وفات شو نو عبد الله رضی الله عنه داسې وکړو چې دا وارثان رالو دا غلر رشتہ دار رالو یتیمانانو مسکینان رالو ناغم د کشانو د خپلار په مال کې یو بیزه حلال کړه او بیا خیرات یو کو په یتیمانانو مسکینانو باندې سن خوراک کو دارنګي عبیده دا لوی تابعی دی دا محمد ابن سیرین رحمت الله علیه کول دی چې کله دا عبیده رحمه الله دم چې کله تقسیم کو نو دم دا شان یو بیزا لال کړه خوراک تیار کو په دې یتیمانانو مسکینانو باندې وخوړو او بیا هره کې وي چې لولا هذه الايه لکان هذا من مالی دا ما په دې آیت باندې عمل کو کني کچره هدایت نه نو ما به د خیرات د خپل جیب کړو د خپل پیسو نو ما کړو خو زم چې د په دې آیت باندې عمل وکم یحیی بن یعمر وی درې آیتونه داسې دا شته دي دا منسوخ شوی نه دي خو خلکو په د غفلت د وجنه او د سستۍ د وجنه عمل پرې خېره قران کریم کې درې آیتونه داسې دي چې دا اوسم قابل عمل دي یعنی منسوخ شوی نه دي قران کریم کې بعض آیتونه منسوخ هم شته خو د دې درو آیتونو مبارکه د بعض خلکو خیال داري چې دا منسوخ شوی دي یعنی په دې به عمل نه کې صرف تلاوت به کې یحیی بن یعمر وی چې نه دا منسوخ نه دي دا معمول به هادي عمل به کې خو خلکو د غفلت د وجنه او د سستۍ د وجنه په عمل پر یو د آیات یادي هدایت اوس هم په دې باندې عمل کې چې کله میراث تقسیمې نو دا سه وکا چې د ټولو په خوشاله او پر رضامندۍ باندې چې کوم وارثان دي او بالغ وي او موجود وي حاضر وي لکه دې تقسیم نمخ کې دین لکه صدقه نه کو نو صدقه د وخت مطابق چې سم میسر هغه کې خوګه دانم تقسیمول شي او دارنګ نقد پیسې هم لګي ورکول شي او دارنګ د حقيقي په تور چې څنګه سړی ساروي حلالي دغه ساروي حلال کا په دغه ټولو رشتہ دارو د مړي باندې او یتیمانان او مسکینان غریبانان راجمه کوي باندې خوروا او بیا لګي بیا تقسیم وکا په دې کې شرط دا دی چې وارثان ټول بالغ وي او موجودي چې ماشومان نابالغ پکې نه که نابالغ پکې ونه بیا لومبه تقسیم پکار دی چې تقسیم شو ماشوم تخپل حصہ میراو شي بیا چې کوم بالغ وارثان دي هغه د خپل پیسو نه بیا د خیراتو کی نو یو په دې آیت باندې عمل نه چې د تقسیم په ټیم کې سنه صدقه پکار ده او دویم آیت الاستیزان نه پاتلسمه سپاره کې سورۃ النور کې دا ذکر دی الله جل شانو فرمای مؤمنانو ته چې مؤمنانو تاسو کله یو کور ته ورځئ یو کمرې ته ورځئ نو منی اجازت واخلئ ته چا پرسنل کمره ده او هغه پای کې وي نو ته چای ته وایي طریقه یې به ته دروازه وټکې او مې آی کم ان سر به وې او جی اجازت ته دا به وې سکول کې دا خبره ماشومان ته خو د لیکيږي خو عمل پې نشته دی دا صرف د سکول خبرې نه چې دروازه ته راځي دا به وې دا هر ځای کې دا عمل دی دفتر ته ورځي د چا کمرې ته ورځي چې خاص دغه د استراحت او دغه د آرام یا د بود او باش کمره ده نه ته چې ته نو به دروازه ټکې به یو عمومي ځای دی لکه مسجد شو یا لکه حجره ده یا لکه دکان دی جنرال سٹور دی دا عمومي ځای دی هلته بیا بغیر اجازه دننه ورځه جومات دننه راځه دا نشته په دروازه کې چې اجازت دی تا ته به سړي چا ورځه که نه نیغ راځه ځکه دا عمومي ځای دی عمومي میدان دی ورځه ټکې یو د آرام او د راحت کمره ده او کور دی هلته بیا بغیر اجازته به نه ورځي دروازه به لومبې ټکې چای تا ته وي چې او ټیک ته راځه نو بیا دننه ورشه او دا حکم د نارینو او د زنانو دواړو دپاره دی یو زنانم چې چاکر کور ته ورځي نو بیا به دروازه ټکي چې کور والا ورته وي راځه نو بیا به دننه کېږي زنانه خو خدای شته که چې اجازت اخلي ایو چې څه ټایم رالو نه رالو او نارینم نو بیا به اجازت اخلي بیا به دننه ورځي دې ته آیت الاستیزان وي نو دې باندې عمل دی آیت منسوخ نه دی خو خلکو د غفلت د وجې نه او سستۍ د وجې نه په دې باندې عمل پرېښودی دی لکه د انسان مختلف حالات مختلف اوقات دي څه پته لګي هغه جامې بدلي څه پته لګي په کم حال کې راته دننه ورلې نو څه به وشي بیا او دریم چې دی هغه د سورة الحجرات آیت دی
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے خلقو، الله تعالی تاسو په مختلفو خاندانونو مختلفو قبایلو کې تقسیم کړی ہے. دا یوسف زید دی او دا پلانکی دی او دا پلانکی دی او دا پلانکی دی. دا تقسیم چې الله تعالی کړی دی دا د تعارف لپاره کړی دی، د پیژنګلو لپاره چې لکه پلانکی کم یو دی، کم خاندان والا، کم نسب والا، نو پای سره خلک په پلانکی خلک پلانکی نسب والا، نو د پہچان لپاره او د تعارف لپاره الله تعالی دا تقسیم کړی دی. ونه تاسو ټول د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اولاد یې، نو فرق او پہچان به څنګه کو؟ په یو نوم باندې بلا شي کسان شریک وي. تاسو دا صحابو دا نومونه اورئ، په یو ټایم کې بلا شي عبدالله ابن مسعود او عبدالله بن عمر او عبدالله بن عباس او عبدالله بن زبیر او عبدالله بن عمر او عبدالله بن عمر. څومره عبدالله دي؟ او ته کم یو عبدالله پیژنې؟ کم یو؟ نو بیا ورته د هغه په نسب سره د هغه په قبیلې سره پہچان به کوې چې بھائی پلانکې قبیلې والا ښه پلانکې، نو بیا پہچان به کېږي. بیا الله تعالی سو دا تقسیم د پہچان دپاره کړی دی، خو خلکو ته نه د عزت او د ذلت خبره جوړه کړه چې دا نسب د عزت دی او دا نسب د ذلت دی. دا مونږه کمتر او اوچتوالی په مونږ نه جوړ کو، حالانکه ټول د آدم علیه السلام او د بیبي حوا اولاد یې. یو ته په بل باندې څه قسمه فوقیت او برتري د نسب او د حسب په اعتبار سره نشته. برتري که چې رشته هغه د تقوا په بنیاد باندې ده. کم انسان چې څونه زیات پرهیزګار او متقي وي دونه د الله په نزد باندې ډېر قدرمند دی. او که انسان د ډېر لوی نسب دی خو ایمان پکې نشته او تقوا پکې نشته، نو هیڅ هم نه دی. بلال رضی الله تعالی عنہ نه حسب شته او نه نسب شته او نه حسن صورت شته او نه قبیله شته او هیڅ هم نشته، نه خاندان شته. ابو جهل سره سرکوزي سره هر څه شته دی، خو د الله پنی د بلال درجه چې کوم اوچته نو ابو جهل او د هغې عشر عشیر ته هم نه رسي. ابو جهل لعنتي دی او جهنمي دی، او بلال رضی الله تعالی عنہ هغه انسان دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه چې واپس رایې بلاله زمانه مخکې روان وي، ستا د خپو کشار زمانه مخکې راتو مې تپو دا څوک دی؟ دا ستا خادم بلال دی. څه عمل کې چې زمانه مخکې جنت کې رواني؟ نو مخکې مراده چې زما خدمت کې ته زمانه مخکې ګارډ د اپانر په طور باندې روان وي، زما د سورلۍ لګام تا نیسلو، نو هغوی نور څه خو نه کومه، خو چې کله مې مودس مات شي نو فورا اودس کوم، هر ټایم طهارت کې اوسېږم. نو هغه بلال رضی الله عنه په ظاهره کې څه دي خو تقوا شته دی، نو د الله په باندې لوی درجې والا دی. نو دا آیت هم خلکو د ذلت او د عزت خبره ته جوړه کړه کې دا د پہچان او تعارف دپاره دی. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ او کله چې حاضر شي تقسیم ته یعنې د میراث تقسیم ته چې کله حاضر شي، اولو القربا رشته داران، اولو القربا خاوندان د خپلوالۍ او د رشته دارۍ، یعنې لرې رشته دارو، هغوی به هم په دې نیت راغلي چې کیدای شي مونږ ته پکې هم څه میلاو شي. مونږ له هم بعض اوقات د میراث ته مسلې راوړي، نو وي ته پکې زما حصه ګوره چې زما پکې کېږي او که نه، حالانکې هغه چې د توت ته تورې ختلي چې ته ډېر لرې هغه چې کوم ته پکې کوم دی کې حصه رسېږي، خو لیکن هغه هم په دې ایره کې شي مونږ ته پکې هم څه حصه میلاو شي. نو اولو القربا د لرې رشته دارو چاہی ته د میراث په اصول مطابق ورته حصه نه میلاویږي، هغوی هم رالو. والیتام او یتیمانانو، والمساکین او مسکینانو، دا قسمه خلق رالو. نن سبا زمانه کې خدا ځکه نه کوي چې خلک میراث کور کې دننه تقسیم کې بار خلکو ته اړو پته نه لګي. هغه زمانه کې هو باقي تاریخ به متعین شو او ټایم به مقرر شو، مشران به رالو، د جرګې خلک به راغی او دا یې مخکې به هر څه تقسیم به وشو. دا ښه خبره وه چې زه هر چا ته په کیسه نه حصه میلاو شوه. نو فرزقوهم، د قرآن حکم دار فرزقوهم، پس تاسو روزي ورکړئ دوی ته. دغه چې کوم یتیمانان دي او مسکینان دي او دا لرې رشته دار دي، دوی ته خو په میراث کې څه نه میلاویږي، خو څه نه څه روزي رزق او د خوراک څیز وله ورکړئ. فرزقوهم، پس تاسو روزي ورکړئ دوی ته. دا امر دپاره د استحباب دی، یعنې دا خبره مستحب ده او ښه خبره ده چې دوی له څه نه څه ورکړئ. خو موږ دا خبره وکړه
چې هغې به ورکوي چې کله دا وارثان موجودي او ټول بالغ وي. که نابالغ او پکې د نابالغه د مال نه بیا نشي ورکولی، او که غایب دی نو د هغه د اجازت نه بغیر نشي ورکولی. منه د دې نه چې کوم مال د مړي دی د هغې نه څه نه څه وله ورکوي. وقولو او ووایئ تاسو لهم دیته قولا معروفه، وینا نیکه یا وینا مناسبه. دا په هغه وخت کې چې کله د مړي مال لږ دی د هغه وارثانو پوره نه کېږي نو ته به پکې یتیمانانو ته مسکینانو ته او لږ رشته ته به څه ورکوې، بیا به هغوی خامخا خفه وي نو هغوی بیا په عزت سره په مناسب انداز کې هغوی رخصت کوه. ته ووایې چېرې دا خو د شریعت اصول دي، دا خو موږ د ځانه نه جوړ کړي، دې که ستا له شریعت حصه نه را مقرره کړې موږ د ځانه نشو درکولی. که کونو ظلم او زیاتي به وکړو. لکه بعض اوقات نوسي هم راغلي وي خو د هغه تره موجود وي او د دې نوسي د ده پلار خپل مړي، نو شریعت حکم دا دی چې کله د نیکه میراث تقسیمیږي او د ده خپل زوی موجود دی نو نوسي ته حصه نه میلاویږي. بیا اوس نوسي خو په دې اراده راغلی چې زما پلار هم هغه هم د ده زوی خو مخکې مړ دی، دا ته حصه بیا نه میلاویږي. اوس هغه ته چې حصه میلاو نشي نه به وي چې ګنې ما سره دې ظلم او زیاتي وکړه ځکه زه یتیم یم. هغه بیا ته په طریقې سره پوه کوي چې بچې ټیک ته دا ستا نیکه دی خو د شریعت اصول دا دی چې چونکې ستا پلار د ده نه مخکې مړ دی دې وجې نه بیا هغه ته حصه نه میلاویږي. لکه ستا تره موجود دی او تره دی نیکه ته زیات نږدې هغه د هغه زوی دی براهې راست نو د هغه د وجې نه تا ته حصه نشي میلاویدی. نو په طریقې سره یې پوه کړه. او که چېرې حصه خو ته نه میلاویږي خو دې نورو له پکار داري چې هغه له دغه نوسي هم څه نه څه ورکړي چا په دې باندې خوشحاله او راضي کور ته لاړ شي. وقولو لهم ووایئ تاسو دوی ته یا یتیمانانو مسکینانو ته ووایئ قولا معروفه وینا مناسبه او عرف مطابق وینا ورته وکړئ چې دا زړونه مات نه شي. او یا چې تاسو له څه ورکړو هغه لږ لږو او دې نور ته ډېر ډېر میلاو شو نو کېدې پړه کې راشي یاره موږ سره زیاتي وکړو موږ له لږ راکړو دوی له ډېر ورکړو. نو هغوی ته وایي چې بھائی دا تاسو زموږ چې څه درکړو دا ګورې صدقې په طور باندې دا د میراث نه دی، تاسو میراث کې حصه نشته او دا خو موږ ستاسو د زړه د خوشحالۍ دپاره تاسو له هغه لږ لږ درکړو. او کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته رشته داران او یتیمانان او مسکینان پس تاسو روزي ورکړئ دې ته د دې نه او وایئ دې ته وینا مناسبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليخشى الذين او پکار دے چې ویریږي هغه کسان لو ترکو کچری دی پرېږدي من خلفهم د خپل ځان نه رستو ذریة ضعافا اولاد کمزوري خافوا علیهم چې دی یریږي په دی باندې فلیتقوا الله پس پکار دے چې دی ویریږي د الله تعالی نه وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او دی وایي وینا سما. إِنَّ الَّذِينَ یقیناً ها کسان یاکلون اموال الیتاما چې دی خوري مالونه د یتیمانانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون بېشکه دی خوري فی بطونهم په خېټو خپلو کې نار نور لرا وسیصلون سعیرا او زردا چې دی به داخلیږي ګرم اور ته. په دې دواړو آیتونو کې د یتیمانانو سره د ظلم او د زیاتی کولو نه منع ده چې یتیمانانو سره ظلم او زیاتی مه کوئ او د یتیمانانو مالونه په ناحقه او په ناجایزه په ظلم او په زیاتی سره مه خورئ. د یتیم مال په ناحقه باندې خوړلو دا مال نه دی، دا اور دی، دا خپله خېټه د اور نه ډکول دي او اخرې کې به اور ته داخلیږي به. بل
قرآن کریم به طور مثال وایي چې نن ته د یتیم سره ظلم او زیاتي کې لږ سوچ وکړه. که چېرې سبا ته مړ شي او ستا یتیمانان ماشومان پاتې شي او ستا اولاد سره څوک ظلم او زیاتېږي نو په تا به څه تېرېږي؟ نو دارنګې ته بل اولاد سره هم ظلم او زیاتې مه کوه. انسان د لږ ساعت دپاره سوچ وکړي چې که چېرې زما ماشومان دغه شان کمزوري پاتې شي او زما د ماشومانو سره څوک ظلم او زیاتې شروع کړي نو تا باندې به څه تېرېږي؟ ته په دې خوشحاله یې او که څه به یې؟ نو دارنګې دا هم د چا اولاد دی، دا هم د چا د زړه ټوکړي دي، نو ته هغوی سره هم دغه شان ظلم او زیاتې مه کوه. څنګه چې ته دا غواړې چې ستا اولاد سره د هر خیرخواهي وکړي او ښه وکړي نو دارنګې ته بل اولاد سره هم ښه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم مه رټه، یتیم ته سخته خبره مه کوه. ولې؟ تا په خپله د یتیمۍ دور تیر کړی دی، ته له خپل دور رایاد کا چې تا ته چا سخته خبره هغه ټایم کې کړې وه، په تا څه تیر شوي وو. نو دارنګې ته هم یو یتیم ته نن سخته خبره مه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام چېرته یتیم ته سخته خبر نه ده کړې. دا امت ته تعلیم دی چې تم چا سره ظلم او زیاتې مه کوه. که ستا اولاد سره سبا څوک ظلم او زیاتي وکړي ستا به څه کیفیت وي او په هغوی به څه تېرېږي. نو دارنګې بل سره هم داسې کوه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د خلکو دپاره هغه څه خوښوه چې کوم د خپل ځان دپاره خوښوي. چې څنګه ستا زړه غواړي چې ښه خوراک دې وي او ښه پیزار دې او ښه لباس دې وي، دارنګې هر انسان دا غواړي چې څنګه د ځان دپاره د ښې سوچ کوي د بل دپاره هم د ښې سوچ کوه. چې کوم انسان د بل دپاره د ښې سوچ کوي الله تعالی به د ده کور آباد لري. کم انسان چې د بل فکر کوي الله تعالی به دې آباد لري، دې به ښه ساتي. د خپل ځان دپاره فکر خو لیونیم کی، د خپل ځان دپاره سوچ او فکر خو ماشومان هم کی. انسان خو هغه دی چې د بل چې دکې انسانیتي، د بل همدردي، د بل غمخواري، د بل غمګساري په انسان کې موجودي. د نبی علیه الصلاة والسلام یو بنیادي صفت دامو چې د بل په فکر کې به همیشه و، د بل په غم کې به و چې بل یتیم او بل اسیر او قیدي او غریب او مسکین او یتیم چې هغه په ښه حالت کې شي. د اسلام بنیادی تعلیماتو کې دا دی چې تاسو د نورو فکر کوئ، د نورو غم کوئ، د نورو غمخواري کوئ. ولیخشى الذین، پکار دی چې ویریږي. ولیخشى د چا نه ویریږي؟ یا د الله نه ویریږه چې الله شته دی چې دا نن ته یتیم سره کم ظلم او زیاتې کې هغه الله ګوري. سبب ستا ماشومان یتیمانان بکی او هغوی سره به دغسې کېږي. دا خو د دنیا قانون دی، جیسا کروگے ویسا بروگے. څه چې کوې هغه شان به کېږي تا سره مو. ته چې نن بل سره څه کوې هغه به سبا ستا اولاد سره دغه شانتې به کېږي. دا خو د دنیا قانون دی، موږ یې وینو. انسان له د خپل اولاد غم پکار دی او دا یې غمدار چې د بل سره ظلم او زیاتې مه کوه. یا ولیخشى الظلم، د ظلم نه دې ویریږي. الذین ها کسان لو ترکو من خلفهم، دا به طور مثالو یو سړی چې بل سره ظلم او زیاتې کې دی لږ فرض کې دا خبره که زه نن مړ شوم او زما ماشومانو سره زما اولاد سره څوک دکه شان رویه وکړي، دا شان معامله وکړي، نو آیا دی په دې خبره خوشحاله وي؟ آیا د دغه اولاد به څه خیالي؟ دارنګې تر بل اولاد او د بل باره کې هم دغه شانتې جذبات ساته او رویه ساته. لو ترکو، که چېرې دوی پرېږدي، فرض که دوی پرېښودو من خلفهم د خپل ځان نه وروستو، یعنې د خپل مرګ نه بعدو، ذریة ضعافا، ماشومان کمزوري. ضعافا نه مراد ماشومان لا واړه دي، دی خپل بچاو نشي کولی، خپل دفاع نشي کولی، د چا نه خپل حق په زوره نشي اخیستی، دونه طاقت پکې نشته. نو چې که ستا ماشومان کمزوري ستا نه پاتې شو او هغوی سره دکه شان رویه څوک وکړي کوم رویه چې نن ته بل یتیم سره کوي، خافو علیهم، چې دوی یریږي په هغوی باندې. آیا دا خبره دی خوښي؟ څوک هم دا نه خوښي. یو سړی چې بیمار شي او بیماري هم داسې وي چې هغه د مرګ
نو دی چې خفه دی یره زه خو په ځان نیم خفه وي د خپلو بچو را سره غم دی دغه یا مرګ دا بیماری چې دا انسان دغه ټیم کې دا وي ویره زه خو رنګ وم خدای چې زما نه شاته ماشومان پاتې کېږي دی به څه کېږي او که دغه ټیم کې دته څوک وي چې ته دا غم مه کوه ستا د بچو ذمهداري کفاله زه اخلمه دی به څونه مطمئني نو انسان سره د خپل اولاد خامخا غم وي نو دارنګې د بل هم دا اولاد دی چا زړه ټوکړي دي هغې سره هم داسې مه کوه دا آیاتونه یا د وصي باره کې نازل شوي دي وصي دې ته وي چې یو سړی مري او هغه چاته وصیت وکړي چې زما په مال کې زما د اولاد دا حصې دي زما پلانکي له دا ورکړې پلانکي له دا ورکړې نو هغه وصي ته وایي چې دا سړی خو مړ شو تا ته وصیت کړی دی اوس ته وصیت په ناحقه او په ناجایزه طریقې سره مه دغه کوه چې څه هغه ویلي دي هغه شانتې جاري که او یا د آیت کې خطاب هر یو مؤمن مسلمان ته دی هر یو ذمہدار شخصیت ته دی چې چا سره ظلم او زیاتی مه کوئ دا تفسیر قرطبی لیکلی دی شیبانی وی چې د مسلمه بن عبدالملک په زمانه کې موږ چې کله قسطنطنیه باندې حمله کوله دا موجوده ترکی چې د دې ځل نوم قسطنطنیه دی نو هغه په دغه سفر کې موږ سره ابن الدیلمي ومو نو ابن الدیلمي موږ ته احادیث بیان کړو د قیامت نه مخکې حالات موږ ته بیان کړو پیشنګویي بیان کړي چې حالات به دونه سختي دونه فتنې به وي دونه خونریزي به کېږي او داسې حالات به وي نو ما ورته وی چې کله داسې حالات وي زما خو غواړي چې زما د اړه اولاد ني دغه چې زما اولاد دي نو دغه بیا دغه اولاد دي نو هغه زمانو پې راشي فتنې به وي نو هغې بیا په مشکلاتو کې وي پریشانو کې به وي فتنو کې به وي نو چې زما اولاد ني نو لحاظه غم نشته دی بیا ما هیچ نداریم غم هیچ نداریم دستار نداریم غم پیچ نداریم شاعر وی ما سره سنشته نو غم را سره نشته غم خو به هغه سړی کې چې تا سره ډېر څه او حالات داسې راشي یار سره نه ضایع کېږي وی ما سره دستار نشته مطلب پټکې را سره نشته یا تاول غم را سره نشته کله چې دا مثال سیلاب راځي یا طوفان نازي چې کوم انسان سره ډېر مال او دولت وي نه غریب ډېر پریشان وي داره نه پاتې کېږي او چې انسان سره سني بس هغه یې څنګه مان وي څه پاتې شي نو ما ورته چې زما اولاد دي نو خبره ده نو ابن الدیلمي راته وی چې نه دا مه کوه دا سوچ مه کوه هغه د الله تعالی خوښه چې تعالی درکې نه ته به نو پیدا کېږي به دا د انسان خپله خوښه نه ده الله تعالی چې د کم روح د دنیا ته د رالیږلو ارادو کې به خامخا راځي او بیا راته وی چې که ته دا غواړې چې ستا اولاد د فتنو نه او د خونریزۍ نه او د فساد نه بچ شي نو ته نن د بل د اولاد فکر وکړه د بل اولاد سره د غلط سوچ مه کوه د نقصان سوچ مه کوه ته نقصان مه رسوه چې ته د بل اولاد نن د ښې سوچ کوې نو ستا اولاد چې ستا نه بعد پیدا کېږي د هغې باره کې به هم څوک نه څوک خامخا د ښې سوچ به کېږي دا دنیا قانون دی چې بس به همیشه چاته خیر رسوه چاته د لاس نه چاته د ژبې نه شر مه رسوه نو ستا اولاد ته به هم څوک شر نه رسي الله به د هغې خامخا بیا حفاظت کړي خافو علیهم چې دوی یریږي په هغې باندې د سره د اولاد باره کې یره د فکر دی نو ډېر د خپل اولاد باره کې هم دغه شان ویریږي هغې سره دوی ظلم او زیاتي نه کړي فلیتقوا الله په دې دې ویریږي د الله تعالی نه د الله نه ویریږي او د بل اولاد سره او د بل یتیمانانو سره ظلم او زیاتي مه کوئ د دې خلکو له بعدې خبرې خوند ورکړي داسې مذوبه خلک وي او دارنګې لیوني وي ناپوهه خلک یې سره خلک بیا چیټینګ کي څوک ته نه جامې راکاږي څوک ته نه پیسې تختی او څوک ته نه پیزار تختی څوک ته نه غوږ راکاږي او غریب چغې وخي او دله خوند ورکړي نو ظالمه خو یو خلک خو بلا شی دی سار نه تر ماښامه پورې هغه نه خلک چغې وباسي بیا الله تعالی د اولاد نه هم دغه شان چغې وباسي خو دی بیا پوهېږي نه
دی اولاد می خراب شون خرابیږي من ظالم تا د بل اولاد سره تا نه چغي وباسلې دي خو بیا شل کاله بعد خو د نه کاری کنه چې ما په پلان کې مو کپ پلان کې سره سکړې دي دا الله تعالی هر قانون دی چې سکه هغه شان وتا ته ملاويږي با نو چې نن دې د بل اولاد سره دا ظلم او زیاتی کی الله تعالی دک شان بیا کی دا اولاد سره بیا دا شانتی کیږي خدای ته بیا یاد دی چې ما څه کړیو نو لہذا دی باره کې ډېر احتیاط پکار دی چا پورې تضحیک نه پکارو خندان نه پکارو مسخري نه پکارو چا پورې سپکوالی نه پکارو چا ته حقارت په نظر نه کتل پکارو دا ټول د الله تعالی مخلوق دی دی باره کې خیر سوچ ساته چاته خیر رسوا تاسو هم د خیر معامله وکړي فلیتقوا الله پس دی ویریږي د الله تعالی نه وليقولوا دی وایي قولا سديدا وینا درستا یتیمانانو سره چې خبرې کوي درست خبرې وسره کوه سمې خبرې وسره کوه خپل اخلاق وته هيا خپل تعلیمات ول ورکا د خې خبر وته هيا وليقولوا قولا سديدا او دی وایي د یتیمانانو ته وینا سديدا درست وینا توي د اعتدال او د عدل د انصاف وینا توي ان یتیمانانو سره سخت خبرې مکوي راټه ما زجر وته مکوي وليقولوا قولا سديدا او دی وای وینا درست او سما ان الذين بدیات کې سخت مندا چې د یتیم مال په ناحق او په ناجایز طریقې سره مخوره دا ته چې د یتیم مال خوري دا خېټه ته مال نه چې دا اور اچي دا خېټه ته د اور نه ډکه دنیا اور څوک خېټه ته نشي اچولې دا هوته جهنم اور دن نه بوزي او چې جهنم د اور نه خېټه ډکه کړه جهنم ته هم رسیږي با نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د قیامت پر ورځ باندې با سخلق داسې د قبرونو را پاسي چې دای په د خلو کې به اور وي د اور نه به د خېټه ډکی او د خلو نه به روزي صحابو تپوسو کو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ چې دا بسو کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت مبارکه اوه وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا دا به کسانی چې دی په دنیا کې د یتیمانو مال خړلې وي هغه مال نه به اور جوړ شي وي د خېټو نه به داسې اور روزي لکه څنګه چې تنور نه اور بار روزي بل روایت کې نبی علیہ السلام داسې وی ما د معراج په شپه باندې سکسانو لیدلو چې د هغې دا شونډې د اوښانو د شونډو په شانتې غټې وې او سکسانو لاړو او دې د شونډو نه نیسلي وو او په اور باندې ګرمې شوي کاڼي چې په اور باندې ګرم شي الله اکبر هغه د اوسپنې نه زیات خطرناکي په اور باندې ګرم شوي کاڼي راغستلو او دلې په دې خوله کې اچولو او لاندې به وتل به پرېوتل به او دا خېټې ویله ډکولې د کاڼو نه وي ما تپوسو کو چې دا کم کسان دي وی راته فرشتو وی چې دا هغه کسان دي چې د یتیمانانو مالونه به یې خوړلو نن ول الله تعالی د اور باندې ګرم شوي د کاڼو نه دا خېټې ویله ډکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د ځمکې په مخ باندې بهترین کور هغه دی چې الته یتیم وي او یتیم سره ښه سلوک کیږي او د ځمکې په مخ باندې ناکار او بدترین کور هغه دی چې الته یو یتیم وي او د یتیم سره ډېر ناروا سلوک کیږي نبی علیہ السلام بل روایت کې داسې ارشاد فرمایو چې کم سړی د الله د رضا دپاره د یتیم په سر باندې لاس کیږي شفقت او د در لاس ته لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدله کې به الله تعالی نیکي ورکړي یتیم سره ښه سلوک پکار دی شفقت پکار دی که غلط کار کی په طریقې سره پوهه که بچې داسې مه کوه امداد سره وکړه سمه لاره ورته وښیه هغه باندې تعلیم وکړه دنیا ښکلې تعلیم پې وکړه د دین تعلیم په باندې وکړه مدرسه پې ووایه سکول پې ووایه چې سبا دغه مستقبل سم شي چې نشو تماشو کې نه کینی اعلی تعلیم د دنیا پې وکړه او اعلی تعلیم د آخرت پې وکړه دا نوشهره کې الامه چلډرن اکیډمي ده زه خپل اکیډمۍ ته تللی ما دې کې صرف یتیمانان دي دا زلزلې زدګان او سیلاب زدګانو کې چې دا خلک تباه شوي وو
کم ماشومان پاتې شوي هغه ماشومان پای کې تعلیم حاصلي، اعلی تعلیم د سکول او د کالج او اعلی تعلیم د مدرسې دواړه وتخي، او د پنسل او د کاپۍ نه والې تر یونیفارم پورې هر څه له اکیډمي ورکي. او دا د انګلینډ مسلمانان دي، هغوی دا پیسې راغونډي او دلته رالیږي، او دلته الله تعالی ښکلي ملګري ورکړي دي او سټاف دی، هغوی دا اکیډمي خو ښکلي انداز کې چلی، بهترین تعلیم او بهترین صفایي، ښکلي ګراونډونه او قسمه قسم کیلونه هر څه ورته له هیره سره کي. دغه شان رفاهي ادارې جوړول پکار دي، چاله چې الله تعالی وس ورکړی، طاقت ورکړی، مال دولت یې ورکړلی، دستکارۍ سنټر یې کولو کې، دارنګې پبلک سکول کولو کې، پای کې مفت تعلیم یتیمانانو ته، چې یتیم ته به مفت تعلیم ورکو، دغه نه به فیس نالو، دغه نه به ایډمیشن نالو. دغه شان تعمیري سوچونه شروع کې، تعمیري کارونه شروع کې. یو یتیم دی ستا په محله کې دی، که دې دغه شان پاتې شي نو څه به یې لوفر به شي، هغه بچی ستا سکول وې ذمهداري به زه اخلمه، تا به زه سکول خرچه در کوم، ته بچی سکول ووایه، مور ته ولې ووایه، د باندې مزدورۍ مه کوه، دې وخت کې د باندې ښکلې تعلیم وکړه. په یتیمانانو کې دونه ذهین ماشومان دي که نه چې دونه په دې نورو کې نشته دی، دې کې ښکلې کار والا خلک ډېر پیدا کېږي، هغوی باندې ښکلې تعلیم وکړئ، په دې سکول پې مو ووایئ، مدرسه پې ښکلې ووایئ، د هغوی له د بهترۍ سوچ وکړئ. ان الذين بشکا کسان یاکلون چې دی خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره، یعنی په ناحقه طریقې سره، بس داسې یو طریقه اختیاري چې یتیم مال وو، بېشکه نه یتیم پوه شو، نه مور پوه شوه، نه بل څوک پوه شو، خو لیکن دا چې دی پوهېږي دا کار زه کوم دا غلط کومه، ظلمن په ظلم او په زیاتي سره. د خوراک نه مراد دا نه چې خېټې ته اچي، د خوراک لفظ عام دی، بس د یتیم مال یې وونو هغه په هره طریقې سره چې وي، خو یاکلون یې ځکه وایي چې د انسان ټول باغ دوړ چې دی سهار نه تر ماښامه چې دا کم منډې وهي، دا انسان د خپلې خېټې دپاره کي، د انسان د محنت او د کسب چونکې زیاته خبره هغه انسان د خپل خوراک او څښاک غم کي، ځکه یاکلون وایي، ورنه مراد تې نه د یتیم مال که په هره طریقې سره خوړل دي هغه نه مراد دی. انما یاکلون بېشکه دی خوري، یاکلون لفظي معنا خوري، او دلته معنا به وکړو یاکلون دی اچوي او دی ډکوي، فی بطونهم په خپلو خېټو کې نارن اور لره، دا ښه مال نه دی، دا اور دی چې د خپلې خېټې ته اچوي، نو چې څونه برداشت کولی شي هغه عمرې خانه خپله خېټه ډکونو. وسیصلون سعیرا او زر دا چې دی به داخل شي، یا دا سین دپاره تاکید دی او یقینا دی به داخلیږي، سعیرا ګرم اور ته، سعیر په معنا د مسعور سره بل کړی شوی او ګرم کړی شوی اور، اور هسې ګرمي، اور به تاسو چې ته یخ اور لیدلي اور خو هسې ګرمي، خو دا تاکید دی چې جهنم اور ګرم دی، خو سلابل شان ګرم دی، سلابل شان ګرم کړی شوی دی. حدیث کې راځي، ترمذي شریف کې روایت دی، د جهنم اور 3000 کاله بل کړی شوی دی، 1000 کاله د جهنم اور بل کړی شو نو دا سور شو، بیا 1000 کاله جهنم اور بل کړی شو نو بیا سپین شو، او 1000 کاله بیا بل کړی شو نو تور شو. او د جهنم اور دا تور دی، د تارکولو په شانتي. قرآنی سیصلون سعیرا زرد چې دی به داخل شي هغه ګرم اور ته یا لمبو والا اور ته. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. او دی یریږي هغه کسان کچې دی پرېږدي رسو خپل ځان نه رستو اولاد ماشومان یا کمزوري چې دی یریږي پای باندې، په دې دی یریږي د الله تعالی نه، او دی وایي وینا درسته. بېشکه کسان چې دی خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم سره، بېشکه دی اچوي په خپلو خېټو کې اور لره، او زر دا چې دی به داخل شي ګرم اور ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك،
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله وصیت کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم ستاسو د اولاد بارکی للذکر د پاره د الکو مثل حظ الانثیین پشان د حصې د دو جنکو دا. فإن كن نساء پس کچریوی دا زنانا فوق اثنتین د پاسا د دوو فلهن پس د دې د پاره دی ثلثا ما ترکا دو حصې د اعمال چې مړي پرېښودي وي. وإن كانت واحدة او کچریوی دا یوه فلها النصف پس د دې لپاره د نیمه حصه ولأبویه او د پاره د مور او پلار د دې مړي لكل واحد منهما د پاره د هر یو د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه ده مما ترکا د اعمال نه چې مړي پرېښودی دی. ان کان له ولد کچرې وي د دې مړي دپاره اولاد فإن لم يكن له ولد پس کچرې نه وي د دې مړي دپاره څه اولاد وورثه ابواه او میراث وړي د ده نه مور او پلار د ده فلأمه الثلث پس د پاره د مور د ده درېیمه حصه ده. فإن كان له إخوة پس کچرې وي د دې مړي دپاره رونه خویندې فلأمه السدس پس د پاره د مور د ده شپږمه حصه ده. من بعد وصیة رستو د ادا کولو د وصیت نه یوصي بها چې وصیت کوي دا مړی په هغې سره او دین یا رستو د ادا کولو د قرض نه. آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرون تاسو ته نه ده معلومه ایهم اقرب لکم چې کم یو په دې کې زیات نږدې دی تاسو ته نفعا د فیدې په اعتبار سره. فریضة من الله مقرر شوي احکامات دي د طرفه د الله تعالی نه. ان الله کان علیما حکیما بېشک الله تعالی چې دی علم والا دی حکمت والا دی. په آیت مبارکه کې د اولاد او د مور او پلار د میراث حصې او احکامات بیانېږي. مخکې آیت نمبر 7 کې بیان شوی و چې یو سړی مړ شي نو د هغه نارینه اولاد یې هغې ته به هم حصه میلاویږي او که زنانه اولاد یې نو هغې ته به هم حصه میلاویږي. هلته خبره اجمالا و مختصر و او دلته کې د هغې تفصیل شروع کېږي. په دې آیت کې به د اولاد حصې به څونه وي. سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه او د هغه نه زامن پاتې شو یا لورانې پاتې شوې نو دې ته اولاد وي. د دې اولاد حصه به څه وي په میراث کې. او یا سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه د هغه مور او پلار پاتې شو نو دې مور او پلار ته به څه میلاویږي او څومره حصه به میلاویږي هغه په دې آیت کې بیاني. بیا د مړي د رونه خویندو یا د ښځې او د خاوند حصه به څه وي نو هغه به ورپسې آیت مبارکه کې بیانېږي. دا خبره مخکې شوې وه چې جاهلیت کې او په عربو کې د میراث خاص طریقې کار نو دا هر چا خپله خوښه وه چې څنګه به یې کو. یو سړی به چې مړ شو د هغه د ټول میراث مالک به د هغه مشرې زوی شو
او یا به رور شو. هغه سړی به د میراث مستحق و چې هغه به جنگ کولی شو، په اس باندې به ناسته کولی شوه او دفاع به کولی شوه، دې د میراث مستحق دی. او چې کم ماشومان به یا جنکۍ به وي نه ته به حصه نه میلاوېده. قرآن کریم د هغې وضاحت کی چې نه اولاد ته او نږدې رشته دار ته به حصه میلاویږي. اصل کې سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنہ انصاری صحابي دی. د احد په جنگ کې شهید شو. د بیبي و او د لورانې وي او زامنې نو، او د سعد رضی الله تعالی عنہ دورونه وو. نو دا رو لګېدو او په ټول مال باندې قبضه وکړه. نه پکې جنکو تصور کړو، نه پکې د هغه بیبي تصور کړو. نو دا بیبي چې وه دا راله نبی علیه الصلاة والسلام ته او دې خپل فریاد وکړو چې سعد رضی الله تعالی عنہ تا سره په جهاد کې شریک شو، هغه شهید شو او د هغه دوه جنکۍ پاتې شوې او مال خو د هغه رونو پې قبضه وکړه. نو یو دا چې دې جنکو به څه کېږي، او دویم دا چې دا جنکۍ سبا لوی شي نو دې څه به څوک نکاح نه کړي، ځکه چې مال دولت ورسره نشته. نکاح هغه جنۍ او هغه کور کې کېږي چې هغې سره څه جهیز سامان وي او یا هغې سره څه توله وغیره سامان مال و دولتي. دې جنکو به څه کېږي. دغه وخته پورې د میراث حکم لاسته نو راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام خاموش شو. ناول الله تعالی آیت نمبر 7 نازل کو للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. آیت کې د مړي د اولاد د پاره کالکان یو که جنکۍ وي نو که واړه وي او که لوی لپاره حصه ثابته کړه چې د مړي اولاد ته به حصه میلاویږي، که هغه جنکۍ دي او کالکان دي. نبی علیه الصلاة والسلام د سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنہ رونو پسې پیغام ولېږو چې مال کې بلا څه تصرف نه کوي، عمل درآمد بلا نه کوي، ځکه قرآن اجمالا حکم راولېږو چې د سعد رضی الله عنہ لورانو ته به حصه میلاویږي، خو حصه به څونه وي هغه تفصیل لا نه دی راغلی او چې الله تعالی ته کله خوښ شي نازل به شي حکم. او بیا د آیت مبارکه نازل شو یوصیکم الله فی اولادکم. نبی علیہ الصلاة والسلام د سعد رضی الله عنه هغه راوغوښتلو او هغې ته ووایي چې په دې مال کې به 8 حصه د هغه بیبي ته ورکړئ، د سعد رضی الله عنه بیبي ته، او د مال 2 حصې چې دي 2 تهایي چې ثلثان ورته وي نو دا به د هغه لورانو ته ورکړئ، او باقي چې کومې حصه پاتې شو کم مال پاتې شو هغه ستاسو دی. دویم بخاري شریف کې روایت دی جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې زه بیمار شوم او بیماری می سخت شوه او داسې سخت و چې زه بېهوش وم. د نبی علیه الصلاة والسلام او بکر صدیق رضی الله عنہ زما تپوس لرالو چې وی کته زه بېهوش وم. نبی علیه السلام یې اوبه راوړی چې اودس وکړم. نبی علیه السلام اودس وکړو، د اودس هغه استعمال شوي اوبه ما باندې ترمتیا کړې، زه الله تعالی په هوش کې راوستم. زما بیماری چونکې سخته وه نو ما نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې زه به خپل مال باره کې څه وکړم، یعنې څنګه تقسیم به کوم. نو هدایت مبارکه نازل شو یوصیکم الله فی اولادکم، او دې کې د ورثاو د حصو د هغې د میراث احکاماتو وضاحت شو، بیان شو. میراث دې ته وایي چې یو سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه او د هغه په ملکیت کې څونه مالي، که منقولي وي او که غیر منقولي وي، یعنې که ځمکه ده، که مکانات دي، که پلاټونه دي، او که منقولي اشیا دي هغه نغدې پیسې دي، سونا او چاندي ده، د تجارت مال دی او یا د استعمال اشیا دي، که د استعمال جامع او د استعمال پیزار او څومره څه چې د په ملکیت کې دي او د مالک دی، که هغه د په خپله ګټلي دي او که چا وله ورکړي دي هدیتنو، خو چې دی مالک دی د سر امانت او د باندې قرض نی، نو هغه میراث دی. دې ته میراث هم وي او دې ته ترکه هم ویل کېږي. دې باره کې حکم دا دی چې کله یو سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه نو لومبنی کار دا دی چې ردره کفن انتظام به کوې.
نو د کفن پیسې که نور څوک نه ورکړي نو در مال نه به واغستې شي، دله به درمیانه کفن واخلي. د سړي دپاره 3 کپړې دي او د ښځې دپاره 5 کپړې کفن دی. او بیا د کفن نه بعد او د در دفن، یعنې د قبر د کنستلو د تیارولو او د قبر ته د وړو چې په دې څونه خرچه راځي نو هغه به هم د ده د مال نه وکړي که چېرې خلک یې نه کړي. او چې کله قبر باندې څونه خرچه ولګېده هغې نه بعد چې دی دا نور چې مونږ کم غم هادی کو کم کارونه کو دا ګورې د مړي د مال نه به نه کېږي. که ستا مېلمانه راځي او هغې له تیارې کوي دا د مړي د مال نه نه دی. نو دویم کار دا دی چې د باندې څونه قرضونه دي، د خپل علاج دپاره چا نه پیسې راغستې دي او یا هسې چا نه راغستې دي او د باندې قرض دی، نو قرضونه به دغه مال نه ادا کړی شي. د قرضونو نه بعد بیا که ده وصیت کړی وي چې یاره مدرسې دپاره او مسجد دپاره، یتیمانانو دپاره، غریبانانو دپاره، یاره دوستانو د لرې رشته دارو دپاره څه وکړئ، نو چې ده کوم وصیت کړی دا وصیت به د 3 حصې د مال نه ادا کړی شي که ادا کېدو. او چې وصیت باندې عمل وشو، که وصیت نه کړ لا حده ټول مال به د ورثاو منځ کې بیا تقسیمیږي به. دې کې د استعمال جامې دي که د هر څه دا به میراثي او دا به د میراث د اصولو د قواعد مطابق به تقسیمیږي. نو هغې کې دا دی چې لومبې به حصه د اولاد ده. انسان ته ټول نه نږدې د هغه اولاد دی. دا ټولې منډې ترړې چې انسان وخي نو د خپل بچو د اولاد دپاره وخي. نو ځکه قرآن کریم ابتدا د اولاد نه وکړه. په اولاد کې بیا کره د زامن دي او کره د لورانې دي، نو د هغې بیا 3 صورتونه دي. یو خدا چې د یو سړي یا د ښځې هلکان او جینکۍ دواړه دي، زامن هم دي لوران هم دي. نو دا باره کې آسان او کلیر کټ قانون دا دی چې هلک ته به ډبل حصه ملاویږي او جینۍ ته به سنګل ملاویږي. بس کفره شماره چې څو هلکان دي او څو جینکۍ دي، نو هلکان 2 حسابه وه، یو هلک په 2 جینکو حسابه وه او جینکۍ سنګل حسابه وه. نو چې څونه دي بس هغه عمره حصې که هلک ته ډبل حصه ورکه او جینۍ ته 1 حصه سنګل حصه ورکه. او که فرض که صرف هلکان دي، صرف زامن یې دي، بیا ټول یو برابر دي، هر یو ته بیا برابر حصه به ورکړي، که لوی دی او کړو کې دی. او که چېرې صرف جینکۍ دي هلکان نشته، نو بیا ګورئ چې دا جینکۍ څو دي. نو که چېرې یو لور یې ده یو جینۍ ده، نو هغې ته به د ټول مال نیمه حصه ورکوي بیا. او که چېرې یو نه سیوا دي 2 دي او یا د 2 نه اخوا چې بیا د خدای فضل دی چې هر څونه وي، که 3 وي او که 4 وي او که 10 وي او که 20 د ټولو باره کې بیا یو حکم دی چې دې ته بیا 2/3 مال ورکوي. 2/3 د ټول مال 2 حصې 2 حصې او بیا ردی باندې برابر تقسیمې. که 2 جینکۍ دي نو 2 حصې دی، یوه حصه شوه. بیا که 3 شي او که 4 شي نو هغه 2 حصې به په دې ټولو جینکو باندې بیا برابر تقسیم کې، هر یو ته برابر حصه ملاویږي. خو دې ته به د 2/3 نه سوا کې باندې دغه 2/3 دی ده، دا د 2 دغه 2/3 ده، د 3 او د 4 او زیات چې هر څونه وي. نو دا د هلکانو د جینکو د میراث اصول شو. بیا مور او پلار چې دي، نو مور او پلار باره کې قانون دا دی، هلک مړ شو یا جینۍ مړه شو، مور او پلار یې پاتې شو. لومبۍ خبره د مور ده. که چېرې دې میراثو یا ناواده کړی و څوک اولاد یې نه و، نو بیا خو دا ده چې مور ته بیا 3 حصه ملاویږي د ټول مالو، او هغه 2 حصې به د پلار شي بیا. او که فرق د مړي اولاد شته، نو بیا اولاد کې که چېرې زوی دی او که لور یې ده، که یو که ډېرې بیا، نو بیا به د مور ته 6 حصه ملاویږي او پلار ته به هم 6 حصه ملاویږي. او که چېرې فرض که اولاد یې نشته، نو بیا وګوره چې د مړي رونه شته او که نه رونه او خویندې، نو رونه او خویندې کې بیا کم از کم 2 پکاري، 2 خویندې یا 2 رونه یا 1 ورور او 1 خورو. نو چې کله 2 وي کم از کم 2 رونه یا 2 خویندې یا 1 ورور یا 1 خورو، خو چې 2 کم از کم، نو بیا هم د مور ته 6 حصه ملاویږي.
او د مور دغه 3 حالتونه د پلار هم دغه 3 حالتونه دي. په یو حالت کې پلار ته شپږم حصه ملاویږي او په بل حالت کې بیا د ټول مال چې هغه بیا پلارو هغه مستحق ګرځي. قرآن کریم هره کې یو خبره کی چې قرآن کم حصې مقرر کړي بس په دې باندې عمل وکړي. تاسو پکې په خپل او پردي مه کوئ. دې ته مه ګورئ چې دله خو ډېر ورکول پکار دي دله لږ ورکول پکار دي. ځکه الله ښه پوهېږي تاسو ښه نه پوهېږئ. تاسو خو به وقتي طور فیصله کوئ که نه چې دا یو ما ته ډېر نږدې دی یاره دې د ما ډېر خدمت کي او دغه یو نه کي، لیکن انجام کې به څه کېږي کېدای شي دا نږدې ستا نه لرې شي او هغه لرې تا ته رانږدې شي. انسان ته سبا څه علم دی؟ نن چې تا ته کم خوږ دی هغه به ستا سبا دشمن شي، او نن چې کم ستا سره نفرت دی هغه به ستا ته خوږ شي. ول د دنیا انسان ته څه پته را؟ اصل اعتبار خو آخرت لرلی. څه پته لګي آخرت کې هغه انسان ته ډېر په کار راشي کوم دنیا کې ستا توقع د هغه نه وه. نو الله جل شانه ته پوره علم دی او په هر څه باندې پوهېږي. نو الله تعالی چې کوم حصې مقرر کړي دي هم په دې باندې عمل وکړئ او تاسو خپل ثواب دید باندې او په خپل عقل باندې بیا هغه کم او بیشي مه کوئ. یوصیکم الله وصیت کوي تاسو الله تعالی. دلته معنا حکم دی، الله حکم کوي تاسو ته. او یأمرکم الله نه وي چې الله تاسو ته حکم کوي، نو یوصیکم الله وي. دا یوصیکم هغه ځای کې راځي چې یو خبره اهمه وي او هغې باندې عمل کول پکاري او پای کې د خلکو فایده وي او پای کې د خلکو خیرخواهي وي. هلته یوصیکم الله راځي. نه الله تاسو ته حکم کوي نو صرف یو قانون د دنیا نه دی، ستاسو فایده را په دې کې، ستاسو خیرخواهي ده، ستاسو لپاره په دې کې ډېر لوی نصیحت دی او دی. یوصیکم الله، الله وصیت کوي تاسو ته، حکم کوي تاسو ته فی اولادکم، د ستاسو اولاد باره کې. اولاد باره کې یعنې د اولاد د میراث باره کې. نو ابتدا یې په اولاد او په زامنو لورانو باندې وکړه ځکه دا انسان ته ټول زیات نږدې وي. للذکر د پاره د الکو مثل حظ الانثیین، په مثل یعنی په شان د حصې د 2 جنکو او د 2 زنانو. دا چې کله خپلو کې برابري یعنی الک او جینۍ رونه او خویندې دي، نو بیا دې کې دا چې د جینۍ په دوګنا باندې به الک ته ملاویږي. للذکر مثل حظ الانثیین. فإن کن پس کچری وي دا زنانه دا جینکې یعنی لورانی دي. فإن کن نسان پس کچری وي دا اولادو چې هغه جینکې یادي. نسان زنانه دي یعنی صرف جینکې دي. نو بیا ګوره چې څو دي 2 دي او که د 2 نه سیوا دي نو ته بیا 2 تیهایي ملاویږي. فوق اثنتین د پاسه د 2 نه، د 2 نه سیوا دي یعنی 2 3 4 5 دا فوق یا زائد دی. نو مطلب دا چې 2 وي یا د 2 نه سیوا وي یا فوق اثنتین وي نو 2 خو پکې خود به خود رالی او د 2 نه سیوا ته دا حکم دی. آیا چې د سعد ابن ربیع رضی الله عنه د لورانو باره کې نازل شوی او د هغه لورانې 2 وي نو د 2 حکم هم دقه دی چې 2 تیهایي به وي. فلهن ثلثا، فلهن او د دغه زنانو دپاره یعنې لورانو دپاره ثلثا 2 تیهایي 2 حصې د ټول هغه مال نه ترکه چې د مړي پرېښودې وي. وإن كانت واحدة او کچری وي دا یوه یعنې یو لور یې ده او زامن یې نشته، نو فلهن نصفو پس د دې دپاره نیمه حصه ده. د ټول مال نیمه به دې ته ملاویږي چې مړي کم مال پرېښودی دی. دا د اولادو یعنې که زامن دي او که لورانې دای دا خبره شوه. په زامنو کې تفصیل نه کو چې 1 2 3 زوی خو که یو دی هم دغه باقي مال به ورته ملاویږي. د لور نه چې کم مال پاتې شو نیمه حصه لور واغسته نو باقي ټول مال بیا ده. اوس که چېرې هلک او جینۍ دي نو د هلک حصه خو دوګنا شوه او که لور نشته نو بیا باقي مال بیا زوی ته ملاویږي او زامن ټول په درجه کې یو برابر دي. ځکه دا اولاد زامن د عصبه دي. ولابویه او د پاره د مور او پلار د دو دې کې د مور او پلار د میراث او حصې بیانېږي. لکل واحدین د پاره د هر یو منهما د دواړو نه یعنې مور د پاره ځان له او د پلار د پاره ځان له
السدس شپږم حصه ده. دا لکل واحد منهما ذکوي چې صرف دا شپږم حصه په دواړو نه تقسیمې، هر یو له ځان له مستقل شپږم حصه ورکې. دغه چې شپږم حصه په دواړو تقسیم کړه نو دا خو بیا ته دی له 12 حصه ورکې. شپږم حصه چې په دو تقسیم کړو 12 حصه ته جوړیږي، باروا نو 12 خو نشته. دغه شپږم حصه د مورم ده او شپږم حصه ځان له هغه د پلارم ده. مما ترکا دا هغه مال نه چې پرېښودی وي دی مړي، ان کان له ولد کچروي دی مړي دپاره څه اولاد عام دی، که زوی دی او که لور ده، بیا که یو دی او که ډېر دي، خو چې د مړي اولاد دي نو مور ته به شپږم حصه میلاویږي او پلار ته به شپږم حصه میلاویږي. بیا که د مړي صرف لور ده نو مور ته شپږم حصه شوه او لور ته نیم مال شو او باقی مال د پلار شو. او که فرض کا د مړي زوی شته دی نو بیا خو مور ته شپږم حصه شوه، پلار ته به شپږم حصه میلاوي شي او زوی او باقی ټول مال واخلي. فإن لم يكن له ولد پس کچرې وي در پاره څه اولادو، د مړي اولاد نشته، نه لور شته او نه زوی شته، نو وورثه ابواه او میراث وړي د ده نه مور او پلار د ده، یعنې الګ دی ناواده کړی دی او صرف دغه مور او پلار دي او دی مړ شو نو ظاهره خبره مور ته به درېیمه حصه میلو شي او باقي 2 حصې د پلار شوې. وورثه ابواه او میراث وړه د ده نه مور او پلار د ده، فلامه الثلث بیا د مور د ده لپاره درېیمه حصه شوه. د مور حصه متعین کړه او د پلار هغه باقي مال شو. بیا چې درېیمه حصه مور ته میلو شوه نو 2 حصې پاتې شوې نه د پلار شوې. فإن كان له اخوة پس کچروي در لپاره رونه خویندې، یعنې د دې مړي رونه خویندې شته، بیا که سکی او که ناسکی، خو اخوتون جمع ده، یعنې په یو باندې به کار نه کېږي، کم از کم به 2 پکاري، 2 رونه یا 2 خویندې یا یو ورور او یو خورو، خو چې کم از کم 2. نو فلامه السدس پس د پاره د مور د ده، یعنې د مړي د دې مور ته به السدس شپږمه حصه میلاویږي. هر ځای کې به ګورې ضمیر د مړي ته راجع کو، ځکه میراث موږ د مړي تقسیمو. یو سړی په ژوندانه میراث نشي تقسیمولی، میراث همیشه د مرګ نه بعدي. یو پلار دی یا مور ده چې په ژوندانه خپل مال تقسیمین، دا میراث نه دی، دا هبه او هدیه ده. نه کې بیا د میراث احکامات به نه جاری کیږي، که بیا دی برابرۍ به کی. پلار چې په ژوندانه د خپلو لورانو او زامنو منځ کې مال تقسیمي، بیا به هلک د ډبل حصه نه ورکي، بیا به هلک او جینۍ دواړه یو برابري، دواړو ته برابر حصه ورکي. لکه په هبه او په هدیه کې به ته کمی بیشي نه کوې، ګنې پکړ به دې کېږي، بیا به هلک ته او جینۍ ته یو برابر حصه ورکې. بیا میراث نه دی، هغې ته هبه او هدیه ویل کېږي. او په هبه او هدیه کې به بیا ته د اولاد منځ کې برابرۍ به کوې. نو من بعد وصیت وروستو د ادا کولو د وصیت نه، د وصیت او د قرض ذکر وروستو کو. حالانکې مونږ وایو چې لومړنی کار دا دی چې کفن دفن او دای نه بعد قرضونه او دین دی، او دای نه بعد بیا وصیت دی، او د وصیت نه بعد بیا د میراث د احکامات دي. من بعد وصیت وروستو د ادا کولو د وصیت نه، وصیت به ادا کې د 3 حصې د مال نه. یوصي بها چې وصیت کوي دا مړی پای سره، او دین او یا رستو دا ادا کولو د دین د قرض نه. قرض د وصیت نه مخکې دی، خو پایت کې قرض رستو ذکر کو، وصیت مخکې ذکر کو، خو په عمل کې قرض مخکې دی. لومبی به قرض ورکې، اینه بعد بیا به وصیت باندې عمل کې. نو پایت کې بیا ولی وصیت مخکې راغی؟ وجه دا ده چې د قرضدار خپل قرض غوښتي شي هر ټایمو، هغه نه روکېږي، لیکن وصیت والا خپل وصیت نشي غوښتی. د مړي چا لپاره وصیت کړی دی، هغه ته څه پته ما لپاره وصیت شوی دی او که نه دی شوی. او کیدای شي وارثان وي چې دی اوزګار دی، زمونږ مال سره تقسیمي وصیت یې سره کو، راشه وصیت باندې عمل نه کو. نو قرآن وصیت د هغه د اهتمام دپاره مخکې کو چې نه په دې ور عمل وکړي. مړي چې وصیت کړی دی او په ژوندانۍ کړی دی، نه هغه ټایم هغه د مال مالک و، هغه ته قرآن او شریعت اختیار ورکړی دی چې هغه وصیت کړی دی، نو عمل کول په دې باندې اوس واجب دي. خو بیا وصیت کې مسله دا ده
چې د 3 میسې د مال نه به سیوا مړي وصیت نه کی، خو که کړی دی نو بیا عمل به پې کو که نه به کو. نو که وارثان ټول دغه دي بالغ دي او په موقع باندې موجود دي، نو هغې ته به وایي چې بای ستاسو د ورور او یا پلار او یا زوی دا وصیت کړی دی او د دومره مال یې کړی دی، تاسو یې نافظوئ او منئ یې. که هغه ټول په خوشحالۍ وي چې او ټیک ته بچې داسې کړي دی ښه کړي موږ منو دړنه، بیا پې عمل کو. او که هغې وي چې نه موږ نه منو دا خبره، بیا به صرف 3 میسه مال به وصیت باندې عمل وکړو، باقي به نه کو. بیا وصیت به هغه وارث دپاره نه کوي چې هغه ته مخکې نه حصه هم میلاویږي. لکه یو سړی د خپلې ښځې دپاره وصیت وکړي، نو د ښځې دپاره خو هسې حصه شته دی، د پلار دپاره خو د مخکې نه حصه شته، د مور دپاره مخکې نه حصه شته، د زوی دپاره او د لور دپاره شته. نو که ده وصیت کړي دې باندې هم عمل نه کو. لکه نبی علیه السلام فرمایي الا لا وصیت لوارث، د وارث دپاره به وصیت نه کوي. خو دې کې موږ احناف دا وایو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، که چېرې دا ورثه ټول په دې باندې خوشحاله او راضي وي چې زه ټیک ته چې د مور دپاره یا د پلار دپاره یا د ښځې دپاره وصیت کړی دی، بس ټیک ته عمل پې کو منو یې، نو بیا ټیک ته صحیح ده. او که هغې وي چې نه، نو بیا پې عمل نه کو. آباؤکم ابناؤکم، زامن ستاسو پلاران ستاسو زامن ستاسو، لا تدرون تاسو ته نه معلومه ایهم چې کم یو په دې کې اقرب ډېر نږدې دی لکم تاسو ته نفعن په اعتبار د فایدې سره. یعنې قرآن د پلار دپاره او د مور دپاره او زامنو دپاره خپلې خپلې حصې مقرر کړې. او تاسو پکې خپل عقل مه چلوئ چې نه داسې به وکړو داسې به وکړو، ځکه تاسو ته څه پته ده چې کم یو ستاسو لپاره فایدهمند دی دنیا یا په آخرت کې. بس الله چې څه وکړو په دې باندې عمل وکړئ. فریضة من الله، مقرر حصې دي، فریضة مقرر حصې دي من الله طرفه د الله تعالی نه. یعنې دې کې قرآن تاسو له اختیار در نه کو چې تاسو په خپلو کې فیصله وکړئ، نه به دا احکامات او دا اصول دي. او الحمدلله زمونږ د ملک پاکستان هم دقه خبره ده، هغې هم په دې باندې عمل کوي چې کوم قرآن او حدیث د میراث چې کوم اصول مقرر کړي دي، عدالتونه هم په دې باندې عمل کوي او پټوارخانو کې او ګړداور هم په دې باندې عمل کوي. ای فتوا راوړی چې میراث احکامات یا کشن به انتقال کوي او شان به حصې میلاویږي. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیما حکیما، دی علم والا او حکیما حکمت والا. بس الله ښه پوهېږي او الله تعالی په دې باندې ښه چې چاله یې څونه حصې مقرر کړي، په دې کې بس ډېر حکمتونه یي چې باندې مونږ نه پوهېږو. وصیت کوي تاسو الله تعالی د اولاد په باره د اولاد ستاسو کې دپاره د هلکو په شان د حصې د 2 جنکو. بس که چېرې وي دا زنانه د پاسه د 2 نه، په دې لپاره د 2 حصې د هغه چې د مال پرېښودې وي، او که چېرې وي دا یوه، په دې لپاره نیمه حصه ده. او د پاره د مور او پلار د پاره د هر یو د دواړو نه 8 حصه ده د هغه مال نه چې د پرېښودې وي. که چېرې وي د لپاره اولاد، پس که چېرې نه وي د لپاره اولاد او میراث وړه د نه مور او پلار ده، پس د پاره د مور د 3 حصه ده. پس که چېرې وي د لپاره وروڼه خویندې، پس د پاره د مور د 6 حصه ده. وروستو د ادا کولو د وصیت نه چې وصیت کوي د مړي په حیث سره، یا وروستو د ادا کولو د قرض نه، پلاران ستاسو زامن ستاسو، تاسو ته نه معلومه چې کم یو په دې کې ډېر نږدې دی تاسو ته په اعتبار د فایدې سره. مقرر حصې طرف د الله تعالی نه، بېشک الله تعالی چې د علم والا حکمت والا.